ग्रानो कदरमंदो अस्सलामुअलैकुम। नन मुश्तरा ज़िला करक तहसील बंड दाऊद शाह इलाके विलेज कौंसल मकोड़ी ना ढेर मोतबर और इज़्ज़तमंद शख्सियत जनाब शमसुर्रहमान खटक सब मौजूद दा। खटक से अपना बुनन मुझा विलेज कौंसल मकोड़ी मसाइल बारे के सवालात कहो। शमसुर्रहमान से विलेज कौंसल मकोड़ी आवाम तास ढेर इज़्ज़त और एहतराम पर नज़र गोरी औस्तासो ख़बरों के युवज़न हम वी औस्तासो दीगर समाजी वर्क प्रोफाइल चाना पटना दा और शमसुर्रहमान साहब स्तासो इलाकाई और सूबाई सियासत के हम ढेर गहरा नज़र वी। शम्स साहब स्तासो खपल ताल्लुकात पर बुनियाद बंदे तमरा मुश्किल चारे हल करी दी और मख्तब इंशाल्लाह हल कवई चाहा दीगर मुंतखब नुमाइंदे या कली मशारान पजान बंदे हल्कवाई नशी नो आवाम तासो ना शम्स साहब दा सवाल कई कि तासो विलेज कौंसल मकोड़ी दिपारा मेगा प्रोजेक्ट हवाले पो बरे के स किरदार अदा कवाई शई या मख्त तासो स सोचो फिकर दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल खुद तो ता तो पूरा टीम ता तो सो नेटवर्क ता ज कली ता पूरा तलो बंदे और बिया दे कली मसाइल हवाले सरा د کلی مشرانو سره د علاقې مشرانو سره په رابطې باندې تاسو ته ستړي ماشي یا شکریا مو ادا کوم چې موږ د مقامی مسایلو اجاگر کولو کې خپل یو کاوش کوي تو سوال په دوه حصو کې زه تقسیموم. یو دا چې موږ کوشش خپل کړی دا چې موږ پہچان د کوم شي ته میگا پروجیکٹ خو ډیر لوی نامه ده خو د کلی حد پورې چې کوم میگا پروجیکٹ وی لکه کلی سکول د کلی واټر سپلای سکیم او د کلی هسپتال د کلی بجلی دې ته میگا پروجیکٹ کلی سطح باندې اسه خو میگا پروجیکٹ انتهایی ستر پروجیکٹ ته یي لکه دا سی پی ایف تا امولا ماضی عبارت دا د میگا پروجیکٹ سره لکه دلته چې ته په دې زه صرف کلی رسې زون محدود کوم د ته وی سی مکوړي او بانډه د شاه د ته دوه سو کې مخته کېدم چې موږ کلی کې ته سمره ډیولپمنټس پروجیکټس ویني لکه ګورنمنت های سکول ده لکه دا بی ایچ یو ده لکه چېرته چې واټر سپلای سکیمونه دي ګو هغه اوس فعاله نه دي هغه ریپیر غواړي بحالي غواړي دا موږ یو حقیر غوندې کوشش ته چې موږ معاشرې ته ډیلیور کړي دي. اوس یو ټایم نه موږ د سیاست سره بطور عوامي نماینده رابطه لاس کوله د طویل وقفې نه بعد اوس موږ کوشش کوو چې مشکلات موږ خپل نجی کور داسې مسایلو چې تسلسل نو اوس زه کوشش کوم چې د خپل ژوندانه اخرینی برخه د ټولو ذمہ داریو نه بعد دا کورنیو ذمہ داریو نه بعد دا عوامي مسایلو ته ورکو په څه امید نه چې زه به الیکشن کوم نه کوم الیکشن به کلی دینا قطع نظر موږ بانډه د شاه تحصیل کې یو 20-25 سال د موږ لکه 80-85 نه د سایډ ترسا نو دلته کالج نو دلته کې تحصیل هډ کوارټر هسپتال نو او دا د 1988 موږ هغه کمپین نتیجه وا چې جنرال فضلک د دې خدای دی وبخشي د دې صوبې نگران وزیر اعلی نو موږ څو ملګرو طے کړه چې دا داسې مسایل دي چې دا د موږ مقامي ایم پی ای د بس خبره نه ده نو ویلې نه د ته لالچ پیر کو چې ته موږ حلقې نه الیکشن وکړه او موږ ته امیجیټ دا فایده وشي چې تحصیل پہچان تحصیل هډ کوارټر هسپتال بانډه د شاه تحصیل گورنمنٹ ڈگری کالج ټول تحصیل سټوډنټس د پرابو نشدو وي
هغه قیام نو هغه په 88 کې څنګه بنیاد ایڈمنسټریټیو اپروول او یو کول کې هغه مکمل شول دا سه د موږ کلی حواله سره موږ د علاقې حواله سره اوس کرنٹ د تشین چې لکه یو ایم پی ای یو ایم ان ای سره دومره فنډز مو ته نشي لیدای چې موږ د کلی آبادی د ټیرین آباد ډېر ستر آبادی ده او دا تقریبا یو 3 کیلومتر ریډیس ته ورسېدله نو دا د یوه کس د ایم پی ای فنډ د پاره ممکنه نه ده ځکه چې دا 10-12 کروڑ روپۍ واټر سپلای سکیم پروجیکټ ده خو موږ فوکس دا مو یوه آیډیا فلوټ کړې ده چونکې موږ ایم پی ای د پارټۍ ده موږ ایم ان ای د پارټۍ ده او د سی ایس آر فرنٹ چیئرمین هغه مو پرسنل یو دوست ده نو د سی ایس آر د پاره کرایټیریا دا ده چې دا بو په پیداواري علاقې کې لاګي نو هغه مو په دې کنوینس کړي چې تاسو موږ ته د موږ بنیادی مسله هغه واټر سپلای سکیم ده او په دې باندې تاسو 25-30 लाख रुपए په راون د فندینګ کې موږ تدارو کې چې موږ د اوبو هغه زوړ سکیم په بحال کو او دا د کلی د اوبو مسله په حل شي او دا ان شاء الله د کرنٹ کې وو کیږي اوس دې پر ضروري نه چې سړی د ایم پی ای وي ایم ان ای وي ممبر دی وي هر سړی د خپل جدوجہد کوي خو ځا خپل جدوجہد دا کوم چې موږ ایمیډیټلی فوري طور باندې د کلی چې کومه دایرینه مسله ده هغه د واټر سپلای سکیم دا اور ان شاء الله دیتا 20-25-30 लाख रुपए موږ سره کمټمنټ خپل سی ایس آر چیئرمین ملګرا اخلاق سے کمټمنٹ کړه دا اور ان شاء الله چې ټول پروجیکټونه شروع کیږي نو دا به هم پکې شامل شي نو که کلی توقع ده موږ نه خلکو نمونه کوشش کوو چې پاغه باندې پرارو شو او دغه یو بین ثبوت دا چې ان شاء الله چې کرک ضلع کې د سی ایس آر فند سکیمونه کیږي نو د موږ کله بو په دې کې شامل وي دا یو مثال درته پیش کولو نو شمس الرحمن صاحب ستاسو تعلق موجوده صوبائی حکومت سره هم ده او سابق وزیر اعلی محمود خان چې کوم ګریډ سټیشن منظور کړه هغه اوس فعال هم ده او ګریډ سټیشن منظورونه کریډټ کومج ایم ان ای شاید خټک تنیر کو نو دا ډیر زیاتای وي شمس ویلیج کونسل مکوړي بجلی فیډر د لچای سره په کوم وجه باندې او کوم وجوهات باندې منسلک شوه ده دا لږ د تو د تصحیح کوم چې ګریډ سټیشن نام موږ دا د علاقې کې ایچ ټی لاین چې کوم لچای نه راغله دا 1963 خبره ده نو 1963 1900 تر نن پورې ډېر لوی آبادی یک 4 ګونه 5 ګونه زیاته شوې ده آبادی سره ایریا کورډ ایریا چې دا دام ډېر وسیع شوې ده نو د هغې کور کولو دپاره یو سجیشن دا و چې دا 2 حصو کې تقسیم کړي لچۍ کې د ګریډ سټیشن وي خو د دې کیپیسټي د لکه انهانس شي بړاو دي شي او دا ایریا د په 2 ایریو کې تقسیم شي چې یو تا ټیری فیډر یې هغه برای راست ټیری رسي او د امنکوټ رسي ګورګوري دا د خپل لوکل غلطه فیډر ده او د موږ د کلی رسي دا ځون ته فیډر وي نو لوډ به تقسیم وي هغه فائدہ خلکو ته یقینا د دې شکل کې شته چې موږ خپل لاین د مخ کې و چې لنډوکی سره یا ټیری نه بارا به بجلی کې فالټ نه موږ ټول لاین به باندو اوس چې امدی باندې کې فالټ وینو موږ بجلی خپل چالو وي جټ اسماعیل خیل او دا ممی خیل شکر خیل دا خپل چالو وي او د هغه فالټ یو بلتا ډیسټربنس نه جوړیږي او بل د لوډ تقسیمېدلو نه په هر فیډر باندې بجلی هم پوراوي او دا حقیقت دا شاید او شاید خټک دی کې خپل رول شته او موږ ټول ستاینه کو هغه وجه هم دا ده چې مخکې په نسبت خلکو ډبل ټریپل ووټ ور کړلو شمس صاحب عوام ډیر زیات شکایت کوي چې ویلیج کونسل مکوړي
बिजली पे तकरीबन 10 बजे के बाद पुराश पानवी और दे के जटा और मंसूरगर फैक्ट्री चिकुमी दी आगा मुलविसी दी दे के सुमर सदकत था لکه ځنه هغه ګوسپس چې ته یې نه چې خلک مجلسونه کوي یو فیکټس وي دا فیکټری چې دي دا په بجلی باندې نه چلیږي دا هغوی برنرز استعمالوي ګیس و هغه ډسکنیکټ شولو ته نه اوس هغوی په لرګیو باندې یا کویلې باندې خو بهرالله د برنرز سره چلیږي بجلی دومره په هغې کې استعمالېدای نه شي هغې برنرز چې دي هغه بجلی سره نه چلیږي د اور سره چلیږي او بجلی نه اور خو جوړېدای نه شي کویلا او دا د هغې انپوټ ته په هغې باندې چلیږي نو دا د بجلی موږ دلته چې شپې نه وي زه اوس ته یو دلچسپه خبره کوم همدې ځای کې د یو لوی سیټینګ فټینګ نه بعد چې موږ علاقې کې دا د بجلی ایشو چې د شپې بجلی نه وي اریزې نه وي او کله څه تکلیف کله څه تکلیف چې دا نه وي نو یو ملګرو سره سلو مشورې نه بعد وابډې ولی سره نستی نه بعد یو عملا میټینګ مو راغوښتونه و چې دا د ایشوز دي او دا د حل کولو دا طریقه ده دلته یو خو د اوور بلینګ ایشو ده او لایبیلیټي دا واجبات د وابډې په کروڑونو کې دي او د خلکو هغه نون پیمنټ د بل نه ادا کولو وجې نه هغه کرتے کافي اماونټ ته رسېدلي نو د وابډې ولی سره یو نشست چېرې دا واجبات تو ایشو هم ختم شي او خلک د هغې نه بعد بلم جمع کوي او بجلی د تسلسل وي خو موږ داسې یو ډسټربنس مقامي مشرانو جوړ کړلو چې هغه موږ ټول پروګرام چې و هغه چوپټ شولو نو مو هغلته سټیج باندې دا خبره پرې شوله چې یاره دا موږ پازیټیو طریقې سره حل کول غوښتله یو عارضي یو منټ ته پره نه چې فار ایور دا ایشو بیخي ختم شي خو هغې کې لږ مشکلات موږ ته مقامي جوړ شولو نو موږ هم په ځای پرې شوله چې بس ټیک ده چې تاسو یې دا حل بهتر ګڼئ چې یاره بس یو ریزې دپاره ټیک شوله نو موږ دا د شپې بجلی د ریزې بجلی او د تللو د کمېدلو دې دپاره یو جامع پلان و خو هغه تر سره نه شولو په هغې کې مو ډېر کسان په اعتماد کې اخیستي وو ایم این اے هم او د وابډې ریونیو چې کوم سیکشن د هغه هم نو هغې مو سره اګري کوله یو ګرینډ میټینګ مې راغوښتونه چې د موږ کوم مکوړو رسي فیډر رسي کم از کم دا ممی خیل شکرخیل شیخان دا علاقه او جټه اسماعیل خیل دو دپاره یو داسې پیکیج غوندې موږ ویرکو وابډې سره په نستي باندې چې هغوی موږ سره اګري کي او دا ایشو ختم شي بدقسمتۍ سره هغه ایشو زیاته شوه کامه نه شوله ځکه چې هر سړی پیدا د خپل کار لره که نه بس پازیټیو کسانو نیګیټیو رول وجې نه دا ایشو یا پینډینګ ده خو انشاءالله بیا موږ دل برداشته کیږو نه خو یو ټایم مو ورکړی و چې یاره تاسو چې کومې طریقې باندې کول غواړئ که څه حل یې رابسای شئ نو ټیک ده دې وجې نه دا بیسک وجه دا هم یوه ده شمس صاحب تاسو د ګرینډ میټینګ ذکر وکړو مکوړي ویلیج کې کلی مسایل حل کولو دپاره ډېرو جرګې شوي دي او امید ده چې مخته به هم کیږي نو داسې یوه هم ګرینډ جرګه نه ده شوي چې عوام مسایل حل کولو دپاره مشران ذاتی او سیاسي اختلافات سایډ لاین کی او کلی عوام دپاره موجوده مسایل چې څومره هم دي هغو حل کولو دپاره جامع اقدام او باماني جرګه منعقده کی دې باره کې ستاسو څه پوینټ اف ویو ده موږ پښتنو کلچر چې دا که نه دا تاویږي د جرګې په باندې مشاورت او جرګه موږ یو شی فیکټ تسلیموو چې موږ د خپلو روایاتو نه لږ
سایټ ته شوي یو په مشاورت او په جرګې باندې خلکو اعتقاد او بل د خلکو سره لوی جرګې میټینګز او دا په بنیاد باندې څو ځلې دا جرګې وشولې خو ریزلټ خلکو د مرضی او د تابع نه وي نو هغه ناکامه شي. نو دا یوه وجه هم ده په دې کې چې د موږ خلکو یو بل سره ټرسټ اعتماد دا شیونه شته نه. کنې د کلي خلکو ته چې کله قومي جرګې په نامې کال شوه ده د جلسې یا د جرګې یا د تذکرې یا د مکالمې نو خلک ډېر شوق سره راغلي. اوس خلکو دلچسپي د دې وجې نه ختم شوله چې هغې نه بعد ریزلټ سیاست او کاروبار دا سراسره نشي تلای، خدمت او کاروبار سراسره نشي تلای. نو موږ لکه بعض حقایق داسې شته چې موږ په هر شي کې خپل مفادات کتل غواړو، کاروبار کوتل غواړو، نو کلی بیا ایشوز چې وي هغه شاته شي. لکه موږ سره یو بهترین سورس د کلي د مسالو دا ده چې موږ سره خپل ذرایع د فنډینګ نشته. موږ په علاقې کې MOL پاکستان کاروباري سرګرمۍ دي او هغه هم دا خواهش شته ده چې موږ د کوم ځای کې روزګار کوو هغلته څه ډیلی ورکړو، خلکو خدمات هم وکړو. اوس د مکوړي د موقع باندې بهترین یوه موقع وه چې دلته ریګ باندې چار شروع کېدلو نه مخکې د کلي دپاره یو ډیولپمنټ پیکیج ساین شوی وه چې دا واټر سپلای سکیم ده، دا روډز دي، دا دي. اوس خو دا خبره راز نشو پوتې د کلي ماشوم وړکي ته پاته ده چې هغه MOU یا یادداشت یا اګریمنټ کې د کلي په حوالې یو سنګل کلاز نشته ده، سنګل کلاز. بس صرف دا ده چې د ده زوی بو رینټ دا وي، د زوی بو کریا مشتداره کوي. بس دې نه سوا د کلي په حوالې سره سنګل 1921 پورې کلازز دي. خو کلي دپاره به څه شی کېږي په هغې کې انفارچونیټلی اوس بدقسمتۍ سره په هغې کې د کلي خلکو دپاره دا ذکر قدر هم نشته چې د کلي دپاره به څه کېږي او خلک چې ته خپل مشرون ولګي او خپل خلکو ته لالی پاپ ورکوي او هغې په اړه کې لکه واټر سپلای سکیم مکوړي کې چا دلچسپي نشته، خو واټر سپلای سکیم ډیپ 3 کې خلکو دلچسپي شته ځکه چې هغې کې زون دپاره ګاټه ده او دلته کې کلي خبره چا نه وکړله. موږ امید و چې دا به وکړي. نو دې وجې نه لا تعلقه نه هم ډېره دلچسپي مناخسته چې دا د کلي چې څومره اکټیو سیاسي کاسون دي هغه به کم از کم دې موقع نه فایده واخلي. خو هغوی او نه خستله خپل ځون دپاره خو د واټر سپلای سکیم چارې وکړه خو کلي دپاره ونه شوه. اوس انشاءالله هغه به موږ خپله کوو. شمس ویلیج کونسل مکوړي مین تالاب چوک کې چې کوم بحث شروع ده دې باره کې ستاسو څه رای شته دی؟ آیا دلته د پارک جوړ شي یا د مارکیټ جوړ شي یا د نوجوان نسل ته ټیکنیکل ایجوکیشن څه بلډینګ نمونه جوړ شي؟ رای خو مې ضرور شته ده، خو یو پراپرټي وي د یوه کس، یو پراپرټي وي د ډېرو خلکو. نو د ډېرو خلکو پراپرټي یا شاملات چې وي نو هغې ته به خلکو رای ته به اهمیت ورکوي، هغه به مو واورې. نو دا طلب چې ده دا یو څو ورسو د زمانو نه صدیو نه چې دلته مال مویشي لکه دو د څښلو اوبو یو انتظام و دلته. بیا موږ داسې هم یادېږي چې دا ډېر ستر و، دا 7 کنال رقبې باندې محیط تالاب ده او دا شاید چې دا 200 سال بې شوي وي ځکه چې داسې مشران شته چې هغه نن 30 سال مخکې وفات شوي او په هغه وفات ټایم کې د هغې ایج 80 سالو. نو هغوی وی چې موږ دا بچپن کې لیدله، نو اټ مینس چې 100 سال خو د دې یا هیسټري شته او د موجوده د هغې استعمال
لکه دا داسې ریهیبلیټیشن خو غواړي لکه بحالي غواړي دوباره چې د دې موږ اوس د شړکې او د جنگ کمیټي په نامې باندې چې کوم ځوانان دي هغوی په دې کې ډېره دلچسپي ده چې د اوورال لکه صفایي وشي هغه پوزیشن ته راشي چې دې کې اوبو سټوریج وي او د ارد ګرد داسې یو اوه اته لاس بوټي هم ولګي او داسې نستي ځای هم پکې وي نو شاید چې دې سره مارکیټ سره یا پارک سره خو به چا اتفاق نه وي دا نږدو چې کوم خلک سره پاتې کېږي خو د طلب په شکل کې خو یقینا د بحالي شي دا انشاءالله ضرب وهم شي د باندې پیسې هم ښه ټیک ټاک پیسې لګي یو 10 سے 15 लाख روپۍ په دې باندې خرچا کېږي یو میټینګ د اف ډبلیو والی سره هم شو هغوی ویل چې لږ موږ ته ټایم راکړئ چې موږ د خپله نالا دې ته کمپلیټ کړو او خپل حدود موږ کور کړو د سړک والا هغې نه بعد چې موږ نه تاسو څه مطالبه کوئ چې کوم موږ کوی شو داسې ایم او ایل پاکستان والا هم موږ سره دا کمیټمنټ شته چې موږ به هم دې کې انپوټ خپل درکوو خو هغوی د ریهیبلیټیشن په شکل کې چې دا بحالي وشي مارکیټ دا ایشو داسې دا چې هغه ډېرو خلکو سره تعلق لري ستاسو جنگ کمیټۍ ذکر وکړو مکوړي ویلیج کې خو ډېرې کمیټۍ پیله هم جوړې دي او کیدای شي مخته هم جوړې شي نو عوام دا یایي چې د څومره کمیټۍ چې جوړېږي دا صرف خپل مفاد حاصلولو دپاره او خپل اساسې جوړولو دپاره جوړېږي ځکه چې مال کمپنۍ سره دی ملي بغت وي دې باره کې تاسو څه یایي د هغې وجه شته د ایمو په اوس ماضي قریب کې د نیت خو ټیک وي اصل نه دی کې د خلکو مجبورۍ به هم کسې یو سړی کمیټي یا ډېر کسان یوه کمیټي جوړه کړي اوس هغې دپاره چې څوک ممبرز دي هغو سره وخت پچار ده هغو سره سټمنه پچار ده هغو سره وسایل پچار دي او بیا هغې نه زیات هغوی سره کمیټمنټ چې ته د دلچسپي څومره ده اوس یې موږ چې یو کس 2 میاشتې ایکټیو خو به رول پلی کړي خو هغه خپل د کور مسالې وي د هغه نوکرۍ مسالې وي هغه فل ټایم نشي کوی دویمه دا چې دا ایکټیو یو ځوان سړی خو کیدای شي خو 60-70 سال ایج سړی خو هغه مره سټم نه وي هغه ایکټیو وي نه چې دومره رول پلی کړي نو دې وجې نه دا کمیټیونه اکثر مانس کې غیر فعاله شي هغه رول سار ته ونه رسي او بل چې کوم ابجیکټیو دا کوم مقصد ده د هغې نه هم یو څه ټایم بعد خلک بیا خپل هغه مین پرېږدي او داسې غیر ضروري طرف ته لوټ شي چې اختلافات هم پکې جوړ شي او د چا پکې مفادات وشي او چا مفاداتو ته زک ورسي نو د اختلافاتو کنې کمیټي اوس خو غیر هغه فعاله فزیکلی موږ په ایج کې کسان نه دي خو 1985 کې موږ انجمن فلاح و بهبود مکوړي په نامې باندې یو کمیټي وه چې هغه رجسټرډ وه د سوشل ډایرکټریټ کې پی کې سره چې هغه ټایم کې NWFP وه او بیا هغه 20 سال پورې ډېره فعاله کمیټي وه هغه کې موږ سره مشرون هم وو ایم او ایچ په 88-83 کې ګور هغه خو د لکه فرست ایئر سیکنډ ایئر سټوډنټ والا ایج وو نو څه دلچسپي وه سټمنه وه او د خدمت کولو هغه ایج لحاظ سره یوه جذبه هم وه نو موږ به د وړه وړه 4 لکه خپله ریبز راوخله لیار صفا کا انګاڼ ټیک کا کوڼي لرې کا چې ته شکړه ده هغه ټیک کا کمیټي خو همدا کوای شي که نه فنډس خو کروڑونو روپیو کمیټیانو سره نه اپنی مدد آپ کہتا ہے چونکہ مجھے انجمن فلاح و بہبود ہو چیتا قبرستان کی چاہ انکروچمنٹ کڑا آغا سام کا لیار لجا زودہ کا سکولونو کی چیتا ایک آدھ کمرہ نشتا دا یا چیتا پو ابو ماٹھ نشتا دا جگ نشتا دا دا ٹائپ تا چارے دی وڑو وڑو پو کلو کے کمیٹیونی وی دا کمیٹیونی ځکه ضروری وی چې د خدای کور جماعت هم بغیر کمیټۍ نه چلیږي او پاکستان کې نه ټول جماعتونه د اوقاف محکمه په سعودیه کې چلیږي
خو هغې نه باوجود هم په دوبۍ کې په قطر کې مقامي د محلي ولا خلکو هم په جماعت کې کمیټینو نه بغیر په دنیا کې چې ته نظام نه چلیږي. خو موږ په لدا بدقسمتي شته چې یو څه ساعت بعد خلکو دلچسپي ختم شي په سوشل ورک کې. نو دا هم یو مین ریزن دی وجه ده. شمس صاحب د نیو ګیس پایپلاین پروجیکٹ ګیس میټرز لپاره شروع کېدو والا ده یا پروپر ګیس سپلای لپاره ده؟ آیا که دا ګیس میټرز لپاره وي نو دا بو فکس چارجز په شکل عوام تسلیموي یا یونټ سیستم باندې بوي؟ نو که بیا میټرز انسټالیشن د بعد هم ګیس ایشو حل نشي دی به څوک جواب دیوي؟ تاسو مول CSR ذکر هم وکړو، نو کمپنی CSR کې خو دا هم منشن دی چې کمپنی به تقریباً 3 کلومیٹر احاطے کې څومره علاقہ وي هغو ته فری ګیس، سکول، اوبو نظام، کرکټ ګراوند، ډسپنسري، ایمبولانس، فایر سټیشن دا ټوله به د کمپنی ذمہواره وي. نو ویلیج کونسل مکوړي کې خدا په ګراوند باندې وا چار هم نشي کېدای. دا زه ته یو د دې انټرویو نه یو فایده زه اخلم چې ګوره لږ کمپیر کول و سړی کوي. ایموپلوریا زموږه تحصیل نظامت مش سره 4.5 سال پورې و، اسې ټینیور 4 وي خو 4.5 ته رسېدلی او د ایموپلور د ګیس محکمې کې هغه یو وسیع تجربه وه. په دې پاکستان کې واحد مکوړي کله ده چې هغې ته 6 انچ پایپ اچېدلی او 6 انچ او واحد صرف د بانډې تحصیل نه کرک نه ټول پاکستان کې یو مثال نشته چې یوه کلي ته 6 انچ لاین رسېدلی. هغې خپل کلي ته 6 انچ لاین واچولو په محکمې باندې په SNGPL باندې. اوس هغه ګیس بجای د دې چې موږ 6 انچ بحال پوتې وه یا که ترقي مو کوله 8 انچ وه، 8 خو نشي کېدای خو چې کم از کم چې نو موږ د 6 نه 4 ته راغللو. نو موږ ریورس شوي یو په دې کې. خو د ګیس چې ته کوم هغه ګورې دا د CSR فنډ خو نه ده، دې کې د وفاق او د صوبې کا SNGPL هغه د ریهیبلیټیشن په نامې باندې تھرو آؤٹ کرک ضلع کې 7.5 ارب روپۍ یو میگا پروجیکټ چې پورا ضلع ته دا چې کوم کلی پوتی دي یا کوم پایپونه ډیمیج شوي دي دا ټولو ریهیبلیټیشن وشي او علاقې ته چې کومه مروجه طریقه ده چې ګیس لاینونه دې اوچیږي، کنزیومر دی میټرې ولګوي او بل دې ورکوي. اوس دا یوه بله بدقسمتي ده چې موږ خپل مشرانو د ضلع یو د خپل کټ کاټ او چتولو دپاره یو داسې نیګیټیو پروپیګنډه وکړه چې ګیس فری ده او 5 کیلومیټر ریډیس کې. دا لکه یو ډېر غلط طریقې سره دا پبلک ته دا پیش شو. ګیس فری ذکر نه و، د 5 کیلومیټر کې ګیس پایپ لاین ورکولو خبره ضرور وه خو د فری ګیس 5 کیلومیټر کې د پروویژن هیڅ قانون دنیا کې هیڅ ته نشته. دا البته دا حق تسلیم شو چې آئین آرټیکل ده 158 هغې کې مقامی آبادی ته په تھرو آؤٹ پاکستان کې دا حق ملاو شو چې چېرته چې ډسکوري کیږي په هغې کې د 5 کیلومیټر یا مقامی خلکو ته د ګیس اول ورکړی شي خو مفت ذکر په هغې کې نشته. خو موږ دا غلط تشریح وشوله دې خبرې او چې هغه چا دا سټیج باندې دا خبرې کړي دي دوم دې کوم سره زیاته کړه دا نیګیټیو غلطه خبره وه. نو موږ د دې پروجیکټ فیلولو کې یو کردار لوکل
مشرونو او بیا هغه خلکو هم هغه شی رخ اختیار کړل چې دا مفت، حالانکه مفت په دنیا کې هیڅ شی نشته، نه په سعودیا کې پټرول مفتی او نه په ترکمنستان کې بجلی مفت ده، هر ځای کې خلک په پیسو اخلي، کم ریټ باندې ضروری هو پیسو وي. نو موږ د علاقې دا د ګیس نظام فیل کولو کې هر چا خپل برخه اخستی، خو په دې تصحیح کې چا پکې برخه نه اخستله. نو دا هم د یوه وجه ده. ویلیج کونسل مکوړي موجوده کیبنټ چیرمین چې الیاس صاحب ده، د کیبنټ په باره کې تاسو څه رایه دي چې کلي لپاره د انتظامیه څه کړي او مخته به د کیبنټ څه حکمت عملي وي مسایل حل کولو لپاره؟ موجوده صورتحال کې نشه اور جرائم ډیر زیات شول، کلی کې سټریټ لایټس نظام بالکل نشته او موجوده کیبنټ کې داسې هم ممبران شته دي چې هغه چیرمین سره پیلوندې کردار نه ادا کوي، چې کله نه چیرمین خپل مخالف سره لاس ملو کړی ده. دې باره کې تاسو څه وایئ؟ لکه دا ځینو خبرو سره مو دلچسپي نشته ده کله د سوچو، خو زه ګوره چې کومه خبره ته نن کوې چې کلی کې سټریټ لایټ نشته نن او کله یې کوې 35 سال بعد یې کوې، په د کلی کې سټریټ لایټ هم موږ لګولی، سټریټ لایټ 25 یا 30 پورې غالبا وو، شاید چې تاسو به همره ایج هم نه چې دې ته یاد وي، خو د دې کتکي محلې نه سا تر اخري اینډ پورې او بیا پوسه د طلب خیلو نه باره چې خیږي محمود شاه د کورونو رسې دې کې سټریټ لایټس لګېدلي وو، ټیوب لایټ وو، په هغې کور او ټیوب پټۍ به وه دا لګېدلي وو. لکه اوس لکه ویژن خبره چې کوې نو یو 35 سال یا 32 سال مخکې، او دا کله خبره ده دا زه ته د 85 چې کله موږ کمیټي وه 88 کې به زه ډسټرکټ کونسل ممبر شولم، دا د هغه وخت خبره ده چې سټریټ لایټ چې کوم خلک نن ذکر کوي ګوره په کرک ضلع کې هېڅ چېرته سټریټ لایټ نشته، واحد د موږ سره یو ویژن یو سټیمنا یو شوق یو دا شیونه وو. نو اوس خو ته لکه څه مشوره به یې رکړي چې تاسو دا وکئ وکئ چاته، اوس خو د بلدیاتي ادارو خپل هم د اخرینای کول ده، اوس خو ټینیور ختم شولو، لکه څه کوای شو یا کیدونی نو هغه په چار ده چې د 3 سال کې شوي وه، اوس خو ټینیور هم ختم شو که نه، خو یو کال پاتې یو کال چې دا کوم د موږ صوبې صورتحال ده یا چې دا کوم د موږ الیکټډ کسانو مخکې به ډېر داسې کسان وو چې هغه نشو رسېدی نیمه کې به پرې به شولو، اوس ترجیحات بدل دي، لکه څو پرې چې د کلي چارو سره دلچسپي وي نو چارې کېږي، خو چې ترجیحات بدل شي چې نه واټر سپلای سکیم دا او که دا نو بیا خو په کلي وله څه نیکه توقع ساتي. نو دې ته تاسو دون اهلي آئئ او که فنډ ایشو هم وجه یو ده؟ فنډ هم ځان ته یو لوی ایشو خو ده، دې کې هم شک نشته ده، خو د بلدیاتي ادارو رول سوي ګوره د ویلیج ټولو نه وړیکه ترین یونټ ده په انتظامی تقسیم کې، او بیا د ووټ په ذریعې چې منتخب کیږي نه ټول نه وړیکه عهده چې د هغه د ویلیج کونسل ممبر یا د ناظم ده، نو د دوی به څه کردار وي، نو دا توقع ساتل چې هغه ډېر څه بنیادي کردار ادا کړي، لکه دومره توقع نه ده ساتل په شا، هغه ډېر لیمیټډ کردار ده. شمس صاحب تاسو چې کلي عوامو ته کله هم میټینګ یا احتجاج کال ورکړه نو عوام په لبیک کیلی، عوام دا خواهش ده چې شمس صاحب مشرانه کله خپل لاس کې اخلي؟ داسې ده چې د خلکو هم مهرباني او موږ سره ګوره نور خو څه نشته، ټوپاک نشته، بدمعشي نشته او ډېره قد نه چږه خبره نشته، موږ سره اخلاص شته، موږ سره د خلکو قدر شته،
خلکو د پر مینه شته ده او صداقت شته رښتیا ویل شته چا سره دوکا کول موږ په وهم و ګمان کې نشته چې کومه حق او ښه خبره ده اوس د معاشرې یو لوی اکثریت همیشه قدر کوي د هغو خلکو چې هغه هغوی سره صفا خبره کوي چې هغه خدمت کوي چې هغه هغوی کې قربانۍ جذبه وي لکه سرکاري پیسه خو څوک هم لګوای شي اخو ته یې موږ کلي کې مرجانان ته ویر کا چې دا 1 लाख روپۍ فنډ ده په دې باندې ګلۍ وکړه هغه به وکړي سوال دا ده چې فنډ نه یو چارې کېږي توره خو هغه ده لکه بار بار احسان یا د خو خلکو یادداشت پره لکه داسې سټیج نه ده راغله چې موږ خپل څه وسایل هم وي هغه موږ نه وي استعمال کړي هر سټیج باندې نو خلکو ته زه په خپلې خولې نه بیانو ننم چې الیکشن کېږي هغه د کوم سطح الیکشن وي کلی امیدوار وي بل ځای امیدوار وي تکړه امیدوار وي کروڑپتی امیدوار وي یو لوی اکثریت د 85-15 نسبت سره چې کلی الیکشن دا خلک یو طرف ته سي 85 پر هغه وجه ده چې خلک پیسې قدر خو نه کوي خلک اخلاص خلوص او دې ته ګوري نو موږ خپل کردار پریښه نو خو اول پلور کردار وي نو مو مجبوری دا و چې مو دواړه مور پلور بوډا پوا هغوی ته مو د سپورټ ضروراتو بیا مو لونه وې د هغوی سبا کیل د هغوی عزت سره ودول هغه خپلو کورونو کې سیټل کول د پلور ذمهداري وي هغه یو سړی یو چار کوای شي نو مو الحمدلله خپل چار بطور زوی او بطور پلور اخلاص سره نو هغه ټول شیونه سیټل شوي اوس خو به موږ خپل لکه مشرانه به موږ مو نه 1962 کې او مو پیدایش 1965 تا مو پیدایش نه مخکې مې نیکام حکیم خان هغه برټش آرمي کې و هغې نه ریټایرډ و هغه اولینای ممبر و الیکټډ او څومره اکثریت سره لکه 96-97% ووټ د کلي ورته ملاو موږ نه 97% ډراپ نه ده نن پورې موږ مینټین ساتله ده خو هغې کې موږ څوک نوکرون نه دي څوک مو قرضدوري نه دي خلک ریسپانس عزت ورکوي هغو ته خلوص او هغې ته کمیټمنټ لیدای شي هغې خلک قدر کوي موږ ته دې احساس ته یعنې مفادات موږ کلی ولا نه دي خرڅ کړي اول د کلی مفاد موږ چې کرک ضلع کې څوک لاس کسان شا روزي خوري هغې کې الله پاک موږ هم شامل کړي یو خو هغې کې موږ سره د کلی کارډ نشته سیاست کې به موږ سره کلی کارډي خو موږ ته کاروبار شي ته په دې نه ده میلاو چې زه د کلي یم اوس مو ته د هر روزګار میلاو شي موږ هغه په خدای پرېښي ده چې کلي خلکو د نصیب شي هغه روزګار نو هغې خلک قدر کوي او انشاءالله موږ خپل مشرۍ عزت بو خپل مرګه پرې ساتو پلور نه کنه چې موږ ته کومه پوته ده او که راتلونکی الیکشن چې کوم یو هم رسی فلحال خو ګوره الیکشن خبرې هم نشته خو چې رسی نو که هغه بلدیاتي وي که د کلي وي که د تحصیل وي که د ضلعي وي که د صوبې وي موږ به خپله برپور په هغې کې شرکت وي نو اب موږ لکه بیا موږ سیاست خو چاته په حوالې کوای نه شو هغه موږ ته نیکنه میراث کې ده او هغې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې دا اخرینی پورې بحالې وساتو او هغې عزتمنې طریقې سره یې وساتو چې څرنګې تسلسل را روان ده چې ثبوت داره باندې څوک ونیئ چې کله دې خرڅ کړلو کلي په نامې دې ګاټه وکړله او کرپشن مو وکړلو دا الزام به خپل سر باندې انشاءالله نه اخلو باقي ګاټه بویا عزت ذلت دا د الله پاک مقدرونه د هر چا لیکلي دي او موږ چې کوم نصیب کې کوم مقدر وي هغه به راراسي هسې هم د قرآن یو آیات
ترجمه ده چې یو شای چې تو په نصیب کې ده نو هغه که د دوو غرونو په منځ کې وي هغه به تو ته در راسي او چې یو تو په نصیب کې نشته چای تو د خولې کې شونډو منځ کې دا به د نه وغورځي نو هغه د خدای طرف نه خو خپل عزت ساتل خپل حیا ساتل خپل مشرۍ د پلور نیکه هغه شمله چګه ساتل هغه د انسان په واس کې ده خو د ځینې شیونه د انسان په واس کې نه وي. شمس صاحب سیاست خبره دې وکړه ستاسو الیکشن حواله باندې خپل څه نقطه نظر ده د مخ روان الیکشن کې به تاسو الیکشن کې حصہ اخلئ آیا تاسو به بطور آزاد امیدوار میدان ته راځئ یا پارټۍ ټیکټ سره به حصہ اخلئ او د تیر الیکشن کې پی ټی آی نه تاسو زړه کې ټیکټ تقسیمولو کې څه ګیله شته چې هغو انصاف نه ده کړی ګوره مو یو خپله عقیده ده موږ 2000 کوم سنه خو بلدیاتي الیکشنو د ویلیج کونسل د یونین کونسل الیکشنو مو سره پی ټی آی ټیکټ و ایکچوال خو الیکشن موږ ګټلو یو ماسټر نه پولینګ افسر نه غلطي وشوله چې ریزلټ غلط کمپایل کړلو ووټ یو ده او دا په پروفارم کې بلستی نو د هغې وجې نه موږ هغه الیکشن الټا ریزلټ راغللو یقینا هر سړی چې الیکشن کې په داسې الیکشن کې چې تو ګټلی او ته فیل ډکلیر شي بیا خو دوک وي که نه نو مو خپل کور کې چې سالو کوله چې یله د دې حل دا ده چې چلو لږ حدیث او قرآن سره به په دې سلو مسلات پوه کړو چې هغه نو دا آیات چې مو ته کوم کوټ کړلو دا مې هغې تجربې په روشنۍ کې کوټ کړو چې ګوره موږ ګټلی الیکشن و خو نصیب کې نو شای شونډو کې پرېوتل یو دویم 2008 کې زه کینډیډیټ و د قومي اسمبلی الیکشن ګټلی الیکشن موږ بیا کړه لکه 2008 کې ګټلی امیدوار او د مو په منځ کې ډېر کم فرق اوس دا فرق جوړ کړلو هغه خلک چې نن پی ټی آی ګیله ته نه کوي چې الیکشن کې موږ سره زیاتی وشول او سیم هغه موږ په سترګو لیدلو چې پاکستان کې یو 17 حلقې وې چې هغه پی ایم ایل این سایز کټ کولو دپاره هغې نه یې راوخیستلې او بل ته یې په تاشترۍ کې نو دا هغه شیونه چې دا موږ ته په نو الیکشن چې اوس رسي کوم یو چې رسي نو په هغې د پارټۍ الیکشن کول ډېره مشکله وي کلي حد پرې خو سړی کوی شي خو دومره وسیع لکه تحصیل الیکشن پارټۍ نه بغیر نه کیږي ضلعي الیکشن ته پارټۍ نه بغیر نه کیږي صوبایي الیکشن پارټۍ نه بغیر نه کیږي نو اوس دمره ډېر سیټونه دي پارټي چې یوې ته خو به ټیک مار ورکوي که نه چې دا باندې تاسو الیکشن وکئ نو بیا به خامخا پارټۍ سره خو موږ رابطه اوس هم شته خو چونکې پی ټی آی ایکچوالي دا خو ټولو د ځوانانو پارټي ده او زه خو ځوان نه یم مو هغه مره سټیم نه نشته ده چې هر جلوس ته هرې جلسې کې نارې وایه چې کوم د 15 16 20 25 سال اوړکو چار د هغه خو یې کوي نو موږ اوړکي خو څي خو زه هر ځای ته ځکه نه شتلی چې اوس ایج هم میټر کوي او هغه مره ایکټیو سړی نشي کېدای خو د تجربې نه بدل چې دا هغه ځواني نه ده ځوانۍ کې انسان ډېر غلطۍ کوي دا نن اوس موږ ټوټل چې ته بلدیاتي ادارو کې ټول نوي او ځوانان دي خو ریزلټ نیل ځکه چې تجربه شته نه ده فنډ په کرک ضلع کې باندې ته رړل دا داسې ده لکه بلوچستان چې پاکستان کې فریاد کوي نو دا باندې ته ګوره چې سی ایس آر فنډ دا ټوټل کلیر کټ لا ده چې دا به پیداواري علاقې ته استعمالیږي چاہے ایم پی اے کوي ایم این اے کوي ناظمې کوي خو د باندې تحصیل خو 30% حصہ ده 70% خو باندې نه بهر هم ده اوس چې باندې کې کوم سیاسي کسان موږ بینو چې دا ناظم ده دا نائب ناظم ده دا کونسلر ده دې ته توانا آواز پوچار ده چې هغه ضلع کې اورېدی شي نو
کلی حد رسې خو به یو سړی وږغېږي خو خبره خو ستر مینده نه ده که نه ستر میندون کې موږ ته پچار ده چې خپله حاضر وو پکې نو دا هوپ چې تو کومه خبره کوې هغې شاید چې مناسب هغه به وي دا وضاحت شمس صاحب اسټیبلیشمنټ سره ستاسو دوستانه او سیاسي تعلقات شته دي همداسې دا چې اسټیبلیشمنټ هم د موږ نه ده که نه بهر نه خو نه رسي لکه زموږ د علاقې اسټیبلیشمنټ تعریف خو ډېر وسیع دی چې دا ریاست اسټیبلیشمنټ ده او زموږ کارک ضلع کې مین خلکو د جاب د روزګار ذریعه هم اسټیبلیشمنټ ده چاہے هغه په اف سی کې ده چاہے هغه په فوج کې ده چاہے هغه په کنسټیبلري کې ده خو دی ټول په اسټیبلیشمنټ کې داسې کسان پکې شته چې موږ چارې لیارې پیش کېږي د کلي علاقې خلکو په حوالې سره دا د موږ علاقې کې په دې اسټیبلیشمنټ کې سینیر ترین خلک دي پکې نو هغو سره موږ ذاتي دوستانې تعلق هغه خو یقینا شته گاهې به گاهې موږ ضرورتونه پیش کېږي او هغه یې مهربانۍ کوي چې کوم هغه د موږ خدمات کوی شي هغه کوي نو اسټیبلیشمنټ سره خو دشمني لکه موږ غوندې خلک دشمني نه خپل ملک اسټیبلیشمنټ سره به څرنګه خو هغه زه هغه یم لکه موږ ټول پارټ اینډ پارسل د اسټیبلیشمنټ ریاست موږ ټولو ده نو هغې حوالې سره خو موږ ګپ شپ تعلق چارې لیارې د خلکو پیش کېږي او ځکه په پی ایم ایل این کې نه یم او سی ایس آر چیرمین اخلاق میا صاحب ده نو هغه مو دومره عزت کوي چې الیکټډ کاسټ خپله چار کوي ته راغلی او دا تو کلي ته علاقې ته بانډې ته زه خپل شعر بالکل در کوم چې تاسو ټولو دلچسپي ده پکې لکه دا تعلق په بنیاد باندې کېږي نو اسټیبلیشمنټ سره تعلق د هغې آفیسر سره خوشګوار تعلق خو دا آفیسرس دي موږ د علاقې دي موږ ملګري دي په ودونو کې په شادیو کې په غم خوښیو کې موږ ټول یو بل ته ورسو نو هغه حد پرې خو بالکل شته شمس صاحب اخیری کې ویلیج کونسل مکوړي عوام ته څه میسیج ورکوي موږ خپل همیشانه موقف ده او د هغې یاده کوم چې دا ټوټل چې څومره اداري موږ په دې ملک کې رول پلی کوي په هغې کې ایس این جی پی ایل ده په هغې کې واپډا ده په هغې کې دا د روډ اداري دي موږ به دوی سره کوآپریشن کوو ګوره دا اپرچونټي دا یوه چې موږ راتلونکي نسلونه د خپل کور کې چولا بلئ او بلب دی بلئ په خپل کور کې موږ چې 60 ته ورسې نو تو 70% لایف ختمي تیر کړی دی نو موږ راتلونکي نسلونو دپاره هر هغه کس ته دا ریکویسټ کوم چې ګوره دا پراپرټیز دا ایسټس دي موږ خپل دي نو بل ته انکار د خپلې د علاقې د تنزلۍ اسباب دي نو تاسو ته چې چا هم دا خبره کړې ده دا غلطه ده چې ادارې دې بل نه اخلي چا ایس این جی پی ایل د وابډا ده نو داسې دا چې موږ دا بالکل کولیپس شي فیل شي د ادارې او په شته وسایلو کې سبو موږ د بجلی چې کومه لږه ډېره ده دا هم ختم شي د ګیس چې لږ ډېر ده دا هم ختم شي نو خپله بربادي دي موږ په خپلو لاسو باندې نه کوو او موږ د محکمو سره تعلق هم ټیک خوسو هغې سره د کوآپریشن هم کوو او د هغې چې کوم بیلونه کورو ته رسي هغه د هم موږ باقاعدګۍ سره چې کله موږ بیلونه پرې کولو نو بجلی لوډ شیډینګ نه و چې کله رسي موږ په علاقې کې
یا خو دلته بیلونه نه خو پاکستان کې خو بیلونه نو هغلته کې د ګیس لوډ شیډینګ مسله نه ده راغلي خو چې کله دا ایشوز رسی نو دا ټولې کاروباري ادارې دي او چې هغوی دلته نه انکم نه وي نو کاروبار تعلق انکم سره ده چې انکم نه وي نو هغه به خپل وایند اپ کې ټول نظام دلته نه بوسي نو دې وجې نه مو د تاسو د دې شیشې په وساطت سره ټول د کرک خلکو ته ټول د موږ علاقې خلکو ته باندې خلکو ته کلی خلکو ته چې کم از کم که فرض موږ شته رایټس مو شته حقوق مو شته نو څه ذمهدارۍ دي موږ شته نو هغه خپل فرایض دي هم موږ په هغه مره خوش اسلوبۍ سره ادا کوو چې څومره مینې سره موږ د حق خبره کوو هغه مره مینې سره د موږ خپل فرض هم پوره کوو نو تو ډیره مهرباني چې تو تکلیف وکړلو او د کلی په حوالې سره یو ډسکشن وشولو او تو په د ویډیو ذریعے سره بده مو هم خبر مجلس د کلی د علاقې خلکو سره شیر شي شمس صاحب تاسو ډیره شکریا تاسو خپل قیمتي وخت مشترک کړو عوامو نه موږ دا خواست ده چې بیډیشا نیوز فالو کی لایک کی اور مخته لور ملګرو سره هم شیر کی ځکه چې بیډیشا نیوز باندې به تاسو اوس د کلی اهم خبرونه او علاقې مسایل په باره کې مشرانو سره سوالات او جوابات اور گپ شپ واورئ تاسو ډیره مهرباني